او دا در تویم قسم دے اسلام دس نور دے داسے چې دا راوخی جی والله پاگی قوم باندې الله قدرتی خوشحالی راولی. تاسو وګورئ افغانستان په دې وخت کې یو ملک لا نه دی تسلیم کړي. امارت اسلامی خلک نه تاسو پاکستان غوندې ملک نه تسلیمایلا او دلته زمونږ د خلک برید تاوي امریکای له جواب ورکړ. امریکای د یاري نه خپل گاونډي اسلامی ملک تسلیمول نشي خپل گاونډي ملک سره د دې چې یو ډېر پرامن حکومت دی پکې د ټولو خلکو نمائندګي ده پکې ټول چې څه د یو حکومت اسباب وي د هغې د تسلیمولو هغه برابر دي د هغې د وجې نه یعنې ټوله دنیا ته نه بایکاټ دی. مګر زه درته قسم خورم چې په دې وخت کې کومه خوشحالي په افغانستان کې د هغه په یو اسلامي ملک کې نشته چې کوم امن هلته دی هغه په یو اسلامي ملک کې نشته چې کوم امن هلته دی. وجه څه ده؟ هلته رب العزال د اسلام نور راوخېجو. هلته اوس تاجر سره دا یره نشته چې زما دا پیسې دي ما نه به څوک شوکه وکړي په رڼا ورځ باندې به څوک راشي په ما باندې به تماچه راوباسي. هلته خلک لګیا دي په خوشحالۍ تجارت کوي. هلته د مسلمان مال محفوظ دی د مسلمان جان محفوظ دی. څو میاشتې وړاندې ما تاسو ته واقعه ووې یو ماشوم بچې کوهي ته پرېوته ماشوم بچې حیدر نوم یې د زابل په علاقه کې کوهي ته پرېوته ټول افغانستان ورله مغموم ټول افغانستان او ټول افغانستان کې د هغه دپاره دعایي تقریبات د هغه دپاره جوماتونو کې دعاګانې کېدې. وزیران چې وو هغه په حق ځای کې ولاړو مشنري ټوله ولاړه وه شپې ورځې سبا کولې چې دا ماشوم بچې د 5-6 کالو چې د دې ماشوم بچي جان بچ شي او چې کله د الله منشا دا و څو ورځې پس هغه بچی راوښکو هغه وفات شوی و. نو د هغې افغانستان د ټولو نه نیازبین وزیر د مشر ملا صاحب د ملا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه مجاهد د هغې بچې مولوي یعقوب چې کوم دی په سرو سترګو باندې جړل په سرو سترګو یې د هغه یو ماشوم بچي دپاره جړل. ستا په وزیرانو کې داسې څوک شته چې ستا د قوم دپاره وجاړي؟ ستا چې کوم دی دلته خدا حالت دی چې په مری کې دننه چې کوم دی په مری کې خلک په واورو کې بند شو ګیر شو او بیا د هغې واورو کې 30 غنټې 36 غنټو نه هغې رنګونه کول چې مونږ ګیر یو زمونږ په وړاندې زمونږ بچي چې کوم دی هغه مري زمونږ نساګانې وځي راشه په 10 منټه کې د خوا کې ورسره هلیکاپټر توفیق نصیب نشو چاته چې هلیکاپټر یې را کړی وی یا یې لارې کولاو کړی وی فوراً مشینري راغلی وی او بیا چې کله په هغې کې 60 مسلمانان ته نه شهیدان شو وفات شو نو د هغې نه پس د دې ملک چې کوم دی وزیر داخله راغی او وی که دا زه نه وې راغلی نو دا مړي به نور هم ډېر زیات شوی وي. دا د هغه بیا چې کوم دی سوه وجه وه د دغه د راتلو چې زه اوس هم دومره نر یم چې زه رالم نو مړي کم شو. عزتمندو ما هغه وخت کې وی د اسلام څومره لوی برکات دي. د یو ماشوم هم د افغانستان او د ورځې و پکې په سلګاو خلک شهیدان کېدل. نن یو ماشوم بچي دپاره ټوله علاقه غمجنه ده. دلته کې د ورځې داسې 20 واقعات کېږي قسم دی که د چا پې پروام شته د وزیرانو نه د بادشاهانو نه راواله تر لاندې پورې پروام پې د چا نشته. هماغه ټایپ واقعه په کویټه کې وشوه ماشوم بچې کوهي ته ور پرېوته چاته پته وه یو وزیر ته د هغه کویټ ډي سي ته پته وه د هغې کویټ انتظامیې ته پته ولګې د هغې غریبانانو په سوشل میډیا باندې لګیا و چغې والې مونږ سره مدد وکړئ راشئ مونږ له ټیمونه راولېږئ. د هغې علاقې خلکو هم چې کوم دی د هغې انتظامیې ته هم پته نه وه. دلته ټول وطن مغموم و. دا برکت چې الله پاک ورکړی دی د نظام اسلام له ورکړی دی. ځکه قدردانو تحریک لبیک د نظام اسلام دپاره میدان کې دی. الله کریم جل جلاله دې ورته کامیابي نصیب کړي.